ګوره نبی علیه السلام فرمایل داسې یو بنده نشته دی چې هغه 5 وخته مونځ کوي د رمضان مبارک روجې نیسي زکات ورکوي او د 2 غټو ګناهونو نه ځان ساتي. کوم غټ ګناهونه دي؟ حدیث مبارک کې د هغې ذکر نشته دی، بل روایت کې د هغې ذکر موجود دی. هغه 2 ګناهونه دا دي چې یو د الله تبارک وتعالی سره څوک شریک نه ګرځوي، شرک نه کوي، هر قسمه شرک ته د الله سره نه کوي. دارنګې جادو نه کوي، کوډې منترې د دې نه ځان ساتي. دا ګناه کبیره ده، ګوره یاد وساتئ، دا ډېره سخته ګناه ده. او دریم ناحق قتل کول، یو مسلمان قتلول ډېره لویه ګناه ده. وایي چا چې د یو مسلمان په قتل کې دومره امداد کړی چې صرف اشاره یې کړې ده، دی به هم د قیامت په ورځ راشي او په دې تندي به ورته لیکلي شي آیس من رحمت الله، د الله د رحمت نه ناامیده انسان. ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي یو ځل موږ ته نبی علیه الصلاة والسلام بیان کو، په دې بیان کې دا قسم 3 پیرې وکړو چې زما دې په هغې ذات باندې قسم د چا په قبضه کې چې زما روح دی. دا قسم 3 پیرې وکړو نبی علیه السلام. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام ثم اکبه داسې سر یې ښکته کړو، ټیټ کړو. نبی علیه السلام سر ښکته کړو، نو چې نبی علیه السلام سر ښکته کړو نو فاکب کل رجل منا، زمونږ نه هر صحابي هم سر ټیټ کړو او هر صحابي سر ټیټ کړو. په ژړا شو چې نبی علیه الصلاة والسلام 3 ځله قسم وکړو چې د کومې خبرې دپاره نبی علیه السلام قسم وکړو. او بیا یې سر ټیټ نیولی نبی علیه السلام، هر صحابي هم سر ټیټ کړی او ژړلي. وی ثم رفع رأسه، بیا ناڅاپي نبی علیه السلام داسې سر روچت کړو. چې سر روچت کو نو د نبی علیه الصلاة والسلام په دې مخ باندې خوشحالي و، نبی علیه السلام موسکی و، نبی علیه السلام موسکی و. وی مونږ چې د نبی علیه الصلاة والسلام دا موسکا ولیده مونږ ډېر زیات خوشحاله شو. وی ځکه چې د نبی علیه الصلاة والسلام دا موسکا مونږ ته د سرو اوښانو نه محبوب وه. سرو اوښان په عربو کې د ټولو نه محبوب څیز به څه شی حسابېدو؟ سور اوښو. هغې ته محبوب او خوښه څیز په مال کې چې هغه سره سره اوښانو عربو ته. مخکې هم خوښ وګورئ، اوس سره غټ غټ ګاډي هر څه دي، خو اوس هم اوښان ډېر خوښ دي د عربو، اوښان یې اوس هم خوښ دي. وي مونږ ته د نبي علیه الصلاة والسلام دا مسکا چې ده او دا خوشحالي چې ده دا مونږ ته د سرو سرو اوښانو نه خوښه وه. نو چې نبي علیه السلام داسې سر مبارک روچت کړو نو مسکا وه په دې مخې خوشحالي وه، مونږ ډېر زیات خوشحاله شو، ډېر زیات خوشحاله شو. وی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلو وی ما من عبد یصلی الصلاة الخمسه، داسې یو بنده نشته چې هغه 5 وخته مونځ کوي، داسې یو بنده نشته چې هغه 5 وخته مونځ کوي. ویصوم رمضان، او د رمضان المبارک روجې نیسي. ویخرج الزکات، او زکات ورکوي. ویجتنب الکبائر السبع، او ځان د 2 غټو ګناهونو نه ساتي. ګوره نبی علیه السلام فرمایل داسې یو بنده نشته دی چې هغه 5 وخته مونځ کوي، د رمضان مبارک روجې نیسي، زکات ورکوي او د 2 غټو ګناهونو نه ځان ساتي. کوم 2 غټ ګناهونه دي؟ حدیث مبارک کې د هغې ذکر نشته دی، بل روایت کې د هغې ذکر موجود دی. هغه 2 ګناهونه دا دي چې یو د الله تبارک وتعالی سره څوک شریک نه ګرځوي، شرک نه کوي، هر قسمه شرک ته د الله سره نه کوي. دارنګې جادو نه کوي، کوډې منترې د دې نه ځان ساتي. دا ګناه کبیره ده، ګوره یاد وساتئ، دا ډېره سخته ګناه ده. او دریم ناحق قتل کول، یو مسلمان قتلول ډېره لویه ګناه ده. وایي چا چې د یو مسلمان په قتل کې دومره امداد کړی چې صرف اشاره یې کړې ده، دی به هم د قیامت په ورځ راشي او په دې تندي به ورته لیکلي شي آیس من رحمت الله، د الله د رحمت نه ناامیده انسان. یو مسلمان په قتل کې صرف دومره امداد کړی چې اشاره یې کړې و چې هغه دی لاړ. او بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې سود نه کوي، سود. او دغرنګې د یتیم مال خوړل، د یتیم د مال نه ځان ساتي. او په میدان جنگ کې شا ګرځول کافرو ته، دا هم ګناه کبیره ده. او دغرنګې په پاکو ښځو باندې تهمت لګول، دغه 2 ګناهونه داسې دي کنه چې دا انسان هلاکوي. ګورئ پاک دامنو ښځو تهمت لګول، الله دې زموږ په حال رحم وکړي. نن سبا به تاسو کتلي که نه د 2 تنو جنګ شي نو ستا مور داسې و، ستا خور داسې و، د پلانکۍ زویه د پلانکۍ زویه څومره کنځل کوي. هغه غریبه د ځان نه خبر هم نه
دی ورله د مور نعوذ بالله زیناکاره کی خور ولا بدکاره کی څومره ناکاره کنځلې وکړي دا د پاک دامنې ښځې تهمت ونه لګاو دا ګناه کبیره ده انسان هلاکوي انسان نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایي د دې اوو ګناهونو نه ځان ساتي انسان د دې اوو ګناهونو نه ځان ساتي ګوره څه کوي مونځ کوي زکات ورکوي د رمضان مبارک روجې نیسي او دارنګې د دې اوو غټو ګناهونو نه ځان ساتي دا اوو ګناهونه چې ما درته وویلو د الله سره شرک کول جادو کول ناحق قتل کول د سود کول د یتیم مال خوړل په میدان جنگ کې کافر تشا ګرځول او په پاک دامن ښځو باندې تهمت لګول د دې اوو غټو ګناهونو نه ځان ساتي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الا فتحت له ابواب الجنة د دپاره به د جنت ټولې دروازې کوله وکړی شي د دپاره به د جنتو ټولې دروازې کوله وکړی شي او دته به وویلی شي وقیل له ادخل بسلام نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د داسې انسان دپاره به د جنت دروازې کولو شي او الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي چې جنت ته په سلامتیا باندې داخل شه جنت ته سلامتیا باندې داخل شه ګوره څومره آسان اعمال دي خو کاش چې مونږه کولې د مونځ پابندي خو کولې د رمضان مبارک روجې خو نیولې زکات خو ورکولې او دغرنګې د حرامو نه مو ځان ساتلی ځکه دا ګوره یو خبره یاد وساتئ احادیث مبارکه وکړي چې څومره د نیکو اعمالو ذکر راغلی دی او په دې باندې د ثوابونو ذکر راغلی په دې کې دا شرط دی چې انسان حرامه ګورې نه کوي انسان څه نه کوي حرامه نه کوي ځکه که په ګېډه کې حرامه پرته ده نو خو هغه مونځ هم نه قبلیږي هغه روژه هم نه قبلیږي هغه زکات هم نه قبلیږي نو بیا بې ثوابونه د کم طرفه شو نو که ته چې دا خو آسان کار دی مونځ کوه زکات ورکوه د رمضان مبارک روجې نیسه او جنت ته به ځې نو ټیک ده ولې ضرور به جنت ته ځې خو چې په ګېډه کې دې څه نه وي حرامه نه وي که نه که په ګېډه کې دې حرامه وي دا ټول کوو نو دا قبول نه دي نو د حرامو نه ځان ساتل په هر نیک عمل کې ګورې شرط دی شرط یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د جبریل امین نه پوښتنه وکړه وی جبریله ته چې ما ته یو صورت راوړې یا یو آیت راوړې د الله تبارک وتعالی تا ته څنګه درکوي تا ته څنګه میلاویږي په اسمانونو کې جبریل علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره چې کله ما ته الله تبارک وتعالی یو صورت یا یو آیت راکړي د هغې نه مخکې په اسمان کې زلزله راشي او تیز زلزله راشي حتی در دې پورې چې تمامې فرشتې د هغې زلزلې د وجې نه بېهوشه شي جبریل علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی د الله پاک پیغمبر په مام بېهوشي راشي وی زه اول هغه فرشته یم چې د الله په دربار کې سر اوچت کم وی د الله د طرف نه ماته یو آیت یا یو صورت میلو شي وی د هغې نه پس د تمامو فرشتو نه بېهوشي لاړه شي وی فرشتې زما نه تپوس کوي چې جبریله الله څه وفرمایل وی زه ورته ووایم چې پلانکي آیت کې یا پلانکي صورت کې دا خبره وکړله وی تمامې فرشتې په اسمان کې چغې کوي چې حق 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 الله حق وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره وی د هغې نه پس چې زه بیا تا ته یو صورت یا یو آیت راوړم وی زه یوازې نه راځم زه چې ښکته ځمکې ته راکوزېږم وی زما سره 80,000 فرشتې ښکته ځمکې ته راکوزېږي الله او بیا په هغې 80,000 فرشتو کې د هرې فرشتې سره 80,000 فرشتې نورې وي یعنی د قرآن یو آیت یا یو صورت دا د لکو فرشتو په نگرانۍ کې ښکته ځمکې ته راغلی دی بیا چې به په نبی علیه الصلاة والسلام قرآن نازلېدو د هغې حالت وګوره عایشه بیبي فرمایي رضی الله تعالی عنها وی زما محبوب به زما سره ناستو په خوا کې
او سخت د یخنۍ موسم به وی چې کله په نبی علیه الصلاة والسلام به وحی شروع شوه د نبی علیه السلام رنگ مبارک په بدل شو رنگ به تک سور شو او په دې تندي مبارک په خولې شروع شوې داسې خولې به شروع شوې چې د نبی علیه السلام د تندي مبارک نه به څڅېدلې چې کله په نبی علیه السلام به وحی شروع شوه دومره د وحی زور زیات و دومره د قرآن زور و یو صحابي فرمایي وی د نبی علیه الصلاة والسلام سره خواته ناستو ما د نبی علیه السلام دا زنګون مبارک وی زما په پتون باندې پروت و لکه څنګه چې دو دوستان یو ځای ناست دي که نه نو د یو د خپه په بل باندې پرتی وی په دې دوران کې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې وحی شروع شوه وی قسم په الله د نبی علیه السلام د زنګون مبارک دومره زور و وی ما چې زما دا پتون زره زره مات کو دا د قرآن زور و د قرآن د وحی دومره زور و احادیث مبارکو کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام به په کومه اوښه باندې ناستو او نبی علیه الصلاة والسلام باندې به وحی شروع شوه اوښه به فورا کېناسته د نبی علیه السلام وزن به یې نشو برداشت کولی دومره خو دا قرآن په داسې حالت کې نازل شوی دی ځمکې ته الله مونږ ته داسې کلام را کړی داسې کلام یې مونږ ته را نازل کړی دی نو د قرآن اوچتوالی دا زمونږ اوچتوالی دی او چې کم ماشوم یا کم انسان د قرآن تلاوت کوي پرشتې راځي د ده په شونډو باندې شونډ ږدي د په شونډو باندې څه ږدي شونډ ږدي نبی علیه الصلاة والسلام په مسجد نبوي کې مسله وکړه وی ای زما صحابو خپل ځان او خپل اهل و عیال د حرامو نه بچ کړئ مسله بیان شوه چې نبی علیه السلام څنګه دا مسله وکړه بیا یو صحابي و چې د هغه نوم د ابو دجانه رضی الله تعالی عنه هغه په مانځه کې دعا ته سار ټیم نه ایسارېدو څنګه چې به مونځ وشو فوراً به د مسجد نه وته دعا ته به نه ایسارېدو نبی علیه الصلاة والسلام په یو مانځه کې سارو دعا ته ایسار نشو په دویم مانځه کې سارو دعا ته ایسار نشو په دریم سحر چې نبی علیه السلام سلام وګرځو دی د مسجد نه وتو نبی علیه السلام پې آواز وکړو ویې لکه ابو دجانه ودرېږه چېرته ځې ابو دجانه رضی الله تعالی ودرېد د مسجد په دروازه کې لبیک یا رسول الله د الله پاک پیغمبر حکم کوه وی ابو دجانه داسې معلومیږي چې الله ته دې ضرورت نشته معلومیږي دا چې الله ته دې حاجت نشته ابو دجانه رضی الله تعالی فرمایل د الله پاک پیغمبر زما الله ته حاجت نشته په ټولو کې زیات محتاج خو زه الله ته یم ما خو الله ته ډېر ضرورت دی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ابو دجانه کو الله ته دې ضرورت وي خو د الله نه به دې دعا غوښتله مانځه پسې په دعا ته ایسارېدلې دعا به دې غوښتله دعا نه غواړي معلومیږي داسې چې الله ته ضرورت نه لري الله مونږ هم وایو مانځه پسې دعا وکړئ خو چې مولوي صاحب سلام وګرځي خلک د مسجد په دروازه باندې منډې کې دعا ته څوک نه ایسارېږي د جمعې په مانځه باندې چې مولوي صاحب څنګه سلام وګرځي خلک سنتو ته هم نه ایسارېږي منډې وایي داسې ده که داسې نه ده ظالمه دا څه کوي الله ته دې ضرورت نشته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی د ټولو نه زیاته قبلېدونکې دعا هغه ده چې د فرض مانځه نه وروسته وغوښته شي د فرض مانځه نه وروسته دعا غواړه الله یې ډېره زیاته قبلوي ظالمه د جمعې ورځ ده او د جمعې فرض دې وکړه ته دعا نه غواړي نه ایسارېږي معلومیږي دا چې د دې خلکو الله ته ضرورت نشته ښه که الله ته ضرورت وي دعاګانې به ترې غوښتې نبی علیہ السلام فرمایلی ابو دجانه معلومیږي داسې چې الله ته دې ضرورت و
نشته. ابو دجانه رضی الله تعالی پوه شو چې او نبی علیہ السلام قرآن خپه دی په دې چې زه سار دعا ته نه ایسارېږم. راغې کېناسته نبی علیہ السلام ته وی د الله پاک پیغمبر زه دعا ته ځکه نه ایسارېږم چې زما په ګاونډ کې د یهودي کور دی او د هغه په غولي کې د کجوري ونه ولاړه ده او د هغې کجوري څانګې زمونږ غولي ته راغلي دي. د الله پاک پیغمبر مدینه منوره ته د شپې پکې هوا ډېره چلیږي. نو د شپې هوا چلیدلي د هغې یهودي چې کومه کجوره ده د هغې د څانګو هغه دانې زمونږ غولي ته راتاوې شوي دي د شپې. نو زه په منډه ځکه زما هسې نه چې زما وږي بچي پاسېدلي او دغه کجورې چېرته ونه خوري. زه په منډه ځکه کور ته ځمه چې زه هغه کجورې راټولې کړمه او زه هغې یهودي ته اواز وکړمه چې زما په کور کې ستا د ونې دانې راتاوې شوي دا سنبال که واخله. الله مسلمان هم نه دی یهودي دی یهودي. خو چې نبی علیہ السلام وفرمایل وی خپل ځان او خپل بچي د حرامو نه وساتئ د حرامو نه. هغه صحابي بیا د سار په مانځه پسې دعا ته نه دی ایسار شوی. وی د الله پاکه پیغمبره یو ورځ مې د سار په مانځه پسې تا پسې لږ ناوخته کو چې ناوخته مې په کور ته لاړمه زما وږي بچي پاسېدلي وو هغه د کجوري دانې راغستې وې هغه یې خوړلې. زه چې ورغلم زما ماشوم بچی دی هغه دا کجوره په خوله کې وه او مرۍ ته یې رسېدلې وه او ما پسې ګوته مرۍ ته وردننه کړه او د مرۍ نه مې لږ کجوره راویسته. د الله پاک پیغمبر زما بچي په ژړا شو. بابا خیر دی دا خو ماشوم دی دا کجوره خو د هغه مرۍ ته رسېدلې وه دا دې ترې ولې راویسته. ابو دجانه رضی الله تعالی وفرمایلي د الله پاک پیغمبر بچو ته په ژړا شوم. وی ما ورته وی چې خیر دی ای بچې نن ته وجاړه خو چې په میدان محشر کې په ابو دجانه چېرته دا اواز ونه شي چې ابو دجانه غل دی خپلو بچو له حرامې کجورې ورکړي دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام د سحر منځو کو داسې راوګرځېدو پوښتنه یې وکړه وی ای زما صحابه کرام په تاسو کې داسې څوک شته دی چې بیګای د یو مسلمان بیمار پرسی کړي د هغه تپوس لیدلی؟ تمام صحابه کرام چپ شو. ابو بکر رضی الله تعالی فرمایلی او د الله پاک پیغمبره بیگانه شپه کې ما د یو مسلمان پوښتنه کړې ده بیمار پرسی ته ورغلی وم تاسو ته وایم د یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا حق دی چې د هغه بیمار پرسی وکړي. دا بیمار پرسی سنت طریقه ده د مریض تپوس د ورځي دا د نبی علیہ السلام سنت دی. روایاتو کې راځي وی کله چې ته د یو مسلمان پوښتنې له ورشي الله تبارک وتعالی تر هغې پورې ستا نیکۍ لیکي تر څو چې ته واپس نه راغلی. او بیا د بیمار پرسۍ سنت طریقه څه ده په دې باندې لږ ځان پوه کوئ. زمونږ خلک بیمار پرسۍ له نه ځي او چې لاړ شي نو بیا په طریقه باندې پوهېږي نه مولانا صاحب طریقه باندې پوهېږي نه. بیمار پرسۍ له چې لاړ شي که نه اول به دې مریض له تسلي ورکړي تسلي به له ورکړي مړه ته خو جګ جوړي روغ رمټ یې ای دې سم شوی ښه پلانکې ستا نه ډېر بیمار الله هغه جوړ کړی دی نو ته خو ښی هغه له به څه ورکړي تسلي ورکړي. زمونږ خلک په بیمار پرسۍ نه پوهېږي اکثر نه پوهېږي ځکه چې لاړ شي که نه وګوري ورته نو سر وڅنډي اوهو دا ختم دی یاره پاکې خوړلی دی خراب کړی دی بیماری ښه نو که هغه نه مري د ده خبرې چې واوري مړ شي غم کې پرېوځي که نه چې رښتیا جو زه بلکل ختم یم نه تسلي وله ورکړه. او زنانه چې لاړې شي واه الله دې زمونږ په حال رحم وکړي. زنانه به چې د مریض تپوس لاړ شي هله هغې نه به واپس راځي چې تر څو پورې دغلته ډوډۍ نه ده خوړلې نو بیا خو به ترې ډوډۍ ښه ټیټ وخوري او بیا یو بل ته خولې نږدې کړي یاره وایي سخت دی ښه سخت دی. تاسو ته پته ده زه بیمار وم ما ته د مرۍ مسله راغلې وه ستاسو د مسلمانانو دعاګانې وې الله راله شفا راکړه کنه ما ته ډېره غټه مسله وه
زه ډاکټر را باندې خبرې بندې کړې ما تقریبا یو نیمه میاشت خبرې په کور کې هم نه دي کړې بالکل خاموش داسې نو مور مې داسې غمرازۍ له تلې وه نو چې واپس راله سخته خفه وه کور کې سم چل را واغستو وی دا خو ګوره دی سخت دی خو دی ما ته وایي نه دی خو ډېر خراب دی دلته خو ډاکټرانو ډېرې خبرې کړي خو دی ما ته وایي نه څه چل دی ولې پلانکی رانه تپوس وکړ هلته کې په غم کې ما ته وایي چې مولي صاحب څنګه دی ما ورته وایي چې ټیک دی هغې وی بلې ته غوږ نږدې کړو چې د هغه د مرۍ دا مسله لږ سیریس ده مرۍ دا مسله لکه دغه د ډاکټرانو ورته خبره کړې ده مطلب دا دی الله دې نکیجه ډېر غټ مرض دی پکې زما مور چې خبره اورېدلې کور ته راغلې ښه دا رښتیا ته د ډاکټرانو خبره کړې خو دې ما ته وایي نه چې کور ته راله جوړلې او سمه خفه و تا مانه خبره پټه کړې خبرې را باندې ډاکټر بندې کړې وي خو شروع مې کړه مورې روغ رمټ یم خبرې کولی شم خو ډاکټر راته وایي چې څه ورځې د خبرو نه پال وکړه ګوره نو یو خو د مریض تپوس ده چې لاړ شي نو هغه له تسلي ورکړه دا ورته مه وایه چې رنګ دې زیړ شوی دی داسې ورته مه وایه ښه تسلي ونه ورکړه دا د نبي علیه السلام طریقه وه دویم دا دی چې خوا ته کېناستې نو په دې سر ورته لاس کېده مریض ته په سر باندې لاس کېده دا سنت طریقه ده ښه دا ولې ځکه نبی علیه السلام به چې د مریض تپوس له ورغې په هغه باندې به یې لاس کېښودو په تندي به یې ورته لاس کېښودو دا دې دپاره چې دا مریض خوشحاله شي دې زما نه کرکه نه کوي زما نه کرکه نه کوي دی را سره نږدې کېناستو ځکه د مریض دا زړه ډېر نری وي نو په هغه سره څوک نږدې کېنوي نو هغه وایي دا زما نه کرکه کوي دی وایي چې ما ته به دا بیماري ولګي ما سره ځکه نه کېني نو طریقه دا ده چې لاړ شه د هغه په سر باندې لاس کېده څه پې کېده دا سنت طریقه ده یو خو د مریض تپوس له ورځئ پوښتنې له ورځئ چې لاړ شي هغه له تسلي ورکړه په تندي ورته لاس کېده او په آخر کې ورته دعا وکړه وایي الله دته شفای کامله نصیب کړه او بیا ترې راپاسه ډېر مه ایسارېږه دا طریقه ده ښه نو نبی علیه السلام پوښتنه وکړه وی ای صحابو په تاسو کې داسې څوک شته چې بېګا د یو مریض تپوس کړی وي ابو بکر رضی الله تعالی فرمایلی وی او د الله پاک پیغمبره بیګا می د یو بیمار پوښتنه کړې ده دا چې خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله غوښتل خسته واقعیتونه او بیانات ملاويږي او د غنټې د نشان سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخه ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډیر مننه.